د ایشیا کپ حواله سره ګلبدین نائب د افغانستان آلراونډر کلاړي یو ډیر زبردست سټیټمنټ جاری کړی دی او د سټیټمنټ نه پته لګي چې افغانستان د ایشیا کپ د لپاره خپل تیاری भरपूर طریقې سره روانه کړې ده. جی ګلبدین نائب ویلي دي چې روان ایشیا کپ کې بعد زموږ ټارګټ انډیا وی چې موږ انډیا له شکست ورکو. زموږ ټارګټ پاکستان او انډیا دواړه دي خو پاکستان ته موږ الریډي یو ځل شکست ورکړی دی نو موږ به کوشش کوو چې دا ځل انډیا له هم شکست ورکو. کوشش په خوای د هر میچ ګټلو کوي او هر ټیم د هر میچ ګټلو کوشش کوي. او ګلبدین نائب چې کم ارادي دي نو خطرناک ارادي دي او تیاری هم خو زبردست طریقې سره روانه ده. ګوره اوس د افغانستان ټیم چې کم دی په ټي 20 ټیم په ټي 20 کې یو خطرناک ټیم دی او بیا په یو ای ای کنډیشن باندې ځکه ایشیا کپ په یو ای ای کې دی په یو ای ای پیچز چې کم حالت دی نو هغې افغانستان ته فیور زیات ورکوي ځکه د افغانستان چې کم سپن اټیک دی که نه نو هغه د یو ای ای پیچ کنډیشن دپاره ښه زبردست جوړ دی. په دې پیچ باندې د یو ای ای په پیچونو باندې د افغانستان سپن بالنګ اټیک نه دی دا ښه ټیمان راګړه کولی شي. پاکستان او انډیا څه کې چې دا بالنګ اټیک ته له اسټرالیا ساوث افریقا نیوزیلینډ انګلینډ دا لوبډلې هم د دوبۍ په پیچونو باندې راګړه کولی شي. نو افغانستان یو ډینجر سایډ دی از سپن بالنګ او بیا په ایشیا کنډیشن باندې که چېرې یورپ کې میچونه انګلینډ کې اسټرالیا کې ساوث افریقا کې نو بیا د افغانستان فاست بالنګ کې یو دوه درې فاست بالران دي او دې نه علاوه سپن بالران په هغه پیچونو باندې نه چلی. نو په ایشیا کنډیشن باندې افغانستان یو خطرناک ټیم دی او د ګلبدین نائب چې کم بیان دی نو لګي داسې چې افغانستان څه کوي چې ټولو لوبډلو ګوره د هر ټورنامنټ ټایم مکمل تیاری کوي. نو افغانستان خو ګوره سیریزونه هم ډیر کم دي افغانستان خو انټرنیشنل سیریز هم ډیر زیات کم دي نو خپل ډومېسټک چې د هغې کومه تیاری ده په خپل وطن کې دننه هغوی به ښه भरपूर طریقې سره تیاری روانه کړي او ښکاره خبره ده چې 22 کلاړیان الریډي د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ایشیا کپ دپاره اعلان کړي دي چې هغه 22 کلاړیان تاسو سره الریډي ما شریک کړي وو. نو هغه 22 کلاړیانو نه به تقریبا 14 یا 19 کلاړیان د ایشیا کپ سکواډ ته راوچتئ 8 کلاړیان به ډراپ کیږي او 14 یا 19 کلاړیان به د ایشیا کپ سکواډ دپاره د افغانستان کرکټ بورډ تیاری جي. نو سو ګلبدین نائب چې کوم بیان جاری کړی دی نو ښې ارادې دي او الله دې وکړي چې ښه وځلیږي ځکه د یو ای لوبډله د یو ای پیچز چې کوم دي هغه د افغانستان دپاره ښه فیور کې دي. بلکې چېرې مونږ خبر وکړو نو افغانستان په ټي 20 ورلډ کپ 2024 کې سیمی فاینلیسټ هم پاتې شوی دی. 2024 چې کم ټي 20 ورلډ کپ کوم چې انډیا وګټلو د ساوث افریقا نه فائنل چې کم ساوث افریقا سره و ساوث افریقا په سیمی فاینل کې افغانستان له شکست ورکړ او افغانستان سیمی فاینل ته کوالیفای شو. نو افغانستان یو ښه ټیم دی په ټي 20 فارمیټ کې یو ډینجر سایډ دی په ټي 20 فارمیټ کې. لانګ چې کم کرکټ وي ون ډے کرکټ شو یا ټیسټ کرکټ شو نو هغې کې افغانستان ځکه ناکامه دی چې هغوی سره افغانستان سره داسې بالران نشته یا داسې بیټسمینان نشته چې په وکټ زیات ټایم سټیو کې. خیر اوس خو ورسره نوي ښه بیټسمینان راغلي لکه صدیق الله تل شو وفي الله شو ښه نوی کول چې د هغوی کوم را روان دی ښه کلاړیان دي خو په ټي 20 کې افغانستان یو ډینجر سایډ دی. ګورو به چې افغانستان آیا انډیا ته شکست ورکوي که نه په ټي 20 ورلډ کپ کې یا په ایشیا کپ کې دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو د ګلبدین نائب چې کوم سټیټمنټ مې در سره په دې ویډیو کې شریک کو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.